په یونیورسټي روډ باندې چې بیکا په ګاډي باندې فایرنګ شوی او 3 کسان پکې مړه وو. دې کې په 2 کسان چې کوم دي هغه په خپلو کې اوښي وو او دا دریم چې کوم مړ دی دا راهګیر او کم چې زخمی دی نو هغه د جیل نه رهایي شوی او پروندي ورپسې تللی و. دې حوالې سره بیا د شپې لیټ نایټ کې اف ای آر درج شو. دې کې مدعي دی ساجد ولد عاطف سګنا تهکال پایان د ریپورټ درج کړی دی او پولیس ته ویلي دي چې د فراز ولد کیسر د پرون د جیل نه رهایي وه نو دی وایي د دې مدعي رور دی امجد او د خور خاوند دی سهراب وایي دوی ورپسې په خپل موټر کې لاړل چې یاره فراز راولي. کله چې وایي فراز د جیل نه رها شو او دوی سره په ګاډي کېناستو نو دا ساجد وایي د خپل امجد رور ما سره په رابطه کې راته وایي چې سړک ته راوځه. وایي چې زه کله دغه موقع ته راورسېدم سړک باندې مې د دې انتظار کولو. وایي دې دوران کې 3 کسان رالل هغوی په دې ګاډي باندې فایرنګ وکړو. دی وایي چې په دې ګاډي باندې کله فایرنګ وشو ساجد وایي نو دې کې د ساجد یو ورور مړ دی امجد او بل یې پکې د خور خاوند دی سهراب خان هغه هم مړ دی. دریم دی یادوي چې یار هغه نعیم ګل کم د شاهین مسلم ټاون او هغه راهګیر دی دا کم کس د جیل نه رها شوی او فراز دا په دې کې زخمی دی. ملزمان تښتېدلي د پولیس وینا دا ده چې ای د یو ملزم او یو پلار او د 2 زامنو خلاف مطلب 3 کسانو خلاف د قتل او اقدام قتل اف ای آر درج کړ دی. وجه چې کوم دا هغه سابقه دښمني